عوامي ډې لګي نو د حواله سره بدوي سره خبرې اترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي جی. سر تاسو ډېر زبردست ماشاءالله دا فرست ایم پی ای چې تاسو کلی کچهری لګوي خپل عوام د پاره ډېر وس حواله سره تاسو ویل غواړم. زه دینه مخکم چې زه کله ایم پی ای نمو ما نو ما په پبلک ډې کوله هغه ته هم تاسو د ټیم راتله دی په باقاعده کوریج وکولو خو چې کله نه مالک پروردگار ذات خپل رحم او کرم کړی دی چې زه عوامي نماینده منتخب شوی ما او زه دا وایم چې زه د پی کې بی اس خادم یم د پېښور خادم یم نو زه خادم په حیثیت باندې دوی ته ناست یم دا من مانس تاسو په مخ کې راځي او الحمدلله زموږ د وسه خدمت وي موږ دې کو او ان شاء الله دا به جاری وي. ماشاءالله موږ وکتل چې ډیر عوام راځي تاسو خپل مسلې د ډیر پر امید دي تاسو نه نو تاسو ماشاءالله ډیر حد پورې دا وی مسلې حل کوي او اوس چې کومه مسلې تاسو لراځي دي کې زیات تر کومه مسلې وي نوکریان وي یا د بیلونو شو یا داسې د کې ګورنن سبا خو بیروزګاری زیات مسله راځي لګي د بیروزګاری ډیره زیاته ده هغه نه علاوه چې دین بیا د ګیس بیل بجلی بیل بیا دین علاوه چې دین صفائی د پاره هیلث د پاره نو تقریبا هر قسمه مسلې راځي او شو الحمدلله زما خپل حتی الوصل کوشش وی چې سونه کې دي شي چې د خلکو مسلې ورما او حل کولو کوشش کوم. د ایم پی ای جوړېدو نه بعد هم تاسو خپل اکټیویټیز او ماغه شانتي کې روان دي کنه بس اوس محدود کړی دي نه جی الحمدلله زما او زیات شوی دي زما هلکا غواده چې زه الحمدلله چې دین او زه کو پېښور کې موجود یم نه زه په خپل پی کې 82 کې موجود یم زه پی کې 82 نه بار نه زما دا د الله پاک ډېر لوی رحم او کرم دی چې زما خپل هلکې سره خپل پېښور سره رابطه هغه نه مخکې نه زیات ادا او کم نه ده. خپل پی کې بحث عوام له تاسو پیغام ورکول غواړي ان شاء الله تعالی زه خپل پی کې بیا سي عوام ته بداوي ما چې تاسو ډېر ښه فیصله کړې ده او ان شاء الله تعالی رحمان تاسو خدمت به همدغه شانتي جاری وي او چې تاسو ګورئ چې زما کم ځای کې ضرورت دی تاسو راځئ ما نه کار علي زه ان شاء الله تعالی رحمان د هغه کس کار د پاره ناستم چې کم کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم احترام په ځړه کې ساتي زه د هغې دپاره تابعدار ناستم. زما نوم خو صدر شکیل خان دی او ایم پی ایس اف سره ایم پی ایس فوکل پرسن یم او دلته کې بس عوامو خدمت ته ناستې خدمت کوو. ملک طارق ایوان ایم پی ای شوی دی او دلته کې پبلک ډے لګی نو دې حواله سره تاسو څه ویل غواړئ نن چې دا کوم پبلک ډے لګېدلې وه؟ یاره الحمدلله نن چې څومره عوام راغلي وو د دې ټولو کار کېږي او دوی چې دلته راشي نو الحمدلله لکه د چا څه مسلې د چا څه مسلې او زمونږ ایم پی ای صاحب ناست وي بس هغه د دې غریبانانو خلکو مرسته کوي مدد کوي منډه ورسوي د چا داړه وي د چا تحصیل وي د چا ډېرې مسلې وي په هغې کې ایم پی ای صاحب چې کوم دی خبرپور کوشش خبرپور منډه وي. عوام چې خپل کوم مسلې مسایل وروړي هغې کې زیات تر مسلې څه حوالې سره دلته خو چې څومره مسلې راځي نو د خلکو د علاقې په سره ډېرې غټې مسلې دي د چا ټرانسفارمر مسله وي د چا د ډبلیو ایس پي مسلې وي او د چا د تانو تحصیلونو مسلې وي ډېرې مسلې دلته راځي الحمدلله او ایم پی ایس خبرپور طریقې سره هغه کوي. د ملک طارق ایوان صاحب چې دا پبلک ډے لګي دی حوالې سره څه ویل غواړئ؟ یاره جی پبلک ډے د حوالې سره خو به دا ووایم چې هغه ډېر زبردست کار دی او زه یم چې په تاریخ کې پیله ځل به داسې شوي چې چا به نه یې کړي او دلته نه خو چې څوک هم راغلي نو امیده نه یې تلي د هر چا کار شوی دی کول والا الله دی خو بس دوی چې څومره کوشش دنه کېږي هغوی خپل کوشش کوي او څومره مینې خلوص سره چې دوی لګیا دي نو زه مشکله چې داسې څوک وکړي. دا منشیات پروشیان چې کوم دي دا سنیچران ډېر زیات دي پی کې بحثي کې ستاسو دې لپاره څه اقدامات؟ یاره جی شکر الحمدلله دلته پی کې بحثي کې خو اوس نه کله چې دا ایم پی ای لا هم نه نو په دې طرف چېرته په غلطه سترګه چا کتلی نه دي او نه څوک کتی شي وخت د سره تقریبا چې کله نه دا کورنۍ دلته کې پرته ده نو دلته نه غلط سړی راتلی شو نه غلط کار کولی شي بل باقي چې کم پېښور کې کم حالات روان دي نو خو بیخي د ویلو قابل نه دي چې کمې لوبې روان دي. د پبلک ډے حواله سره څه پیغام ورکوي ملک طارق ایوان صاحب چې کومه دا پبلک ډے لګي دا به دوی د ایم پی ای جوړېدو نه پیل هم لګوله اوس هم لګي اوس دواړو کې څونه ډفرنس دي؟ اوس جی دا ډفرنس دی چې اوس آن سپاټ کار کیږي
شکر الحمدلله چې کم داسې حاجتمند دي هغه راځي نو انشاءالله د هغوی چې دی نو آن سپاټ کار کیږي او داسې کیږي چې بالکل احسن طریقے سره کار کیږي د خیره. کیوان جو ایم پی اے نہیں تھے تب بھی وہ اس طرح پبلک ڈے لگاتے تھے, اب ایم پی اے بنے ہیں تو تب پبلک ڈے میں اور آج کے پبلک ڈے میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی اس سے پہلے جو پبلک ڈے ہوتا تھا وہ اس سے سکسیسفل ہوتا تھا. جب بھی لوگ آتے تھے ملک طارق اس ٹائم سیاست میں مطلب نہیں تھے, مطلب ایسے کوئی سیٹ نہیں ملی ہوئی تھی. اس ٹائم بھی جو لوگ آتے تھے, جو مطلب سائل آتا تھا تو ملک صاحب ان کی جتنے بھی حقوق ہے جو ان کے کام تھے وہ پورے کرتے تھے. اور الحمدللہ پہلے بھی ایسے رش لیتا تھا, اب بھی زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ابھی لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں. تو جو لوگ آتا ہے جس کا جو جیز کام ہے تو ملک صاحب آن دا اسپاٹ اسی ٹائم پہ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اسے ٹائم دیتے ہیں کہ تب بہار آ جا یا پھر آ جاؤ فلانی تاریخ کو آ جاؤ, جیسے اکثر باقاعدہ جو آگے سیاستدان رہے تھے. بھئی آپ آج فارغ نہیں ہیں, آپ ایک ہفتے ڈیٹ نہیں دیتا, کوئی ڈیٹ نہیں تھا. آن دا اسپاٹ اسی ٹائم پہ کال ملاتے ہیں ملک صاحب اور اسی ٹائم پر اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو جاتا ہے. میں حسنین صافی سرار گل پیام ہے پر پشاور.